د پاکستان ټولو یوتیانو په سوشل میډیا دغه یو غوبل جوړ کړی دی چې عمران خان بنیګاله ته لاړ. دوی دا سوچ هم نه کوي چې عمران خان بنیګاله ته څنګه لاړ. نه عدالت شته، نه فیصله شته، نه څه بل څه، خو عمران خان بنیګاله ته لاړ. په سوشل میډیا دا خبرونه ډېر په تیزۍ سره وایرل شو او هغه خلک په دې خبرونو خوشحالېږي کومو خلکو چې په لوښو لرغو باندې درانه پښتانه د اسمبلی نه پاتې کړو. افسوس چې د پښتنو دا حل دی. افسوس چې پښتون به خپل رول وانخلي. واقعي چې په دنیا کې د عمران خان په شان لیډر نشته. هغه چې په کومه طریقه د خپل کارکون ذهن سازي کړې ده، نو دغه کارکون کله د هغه نه د عالم اسلام لیډر جوړوي، کله د هغه نه د نوي پاکستان د جوړولو تمه ساتي او کله د نظام د بدلولو تمه ساتي. که نن د دې کارکون په دماغو کې عمران خان بنیګاله ته ورسېدو، په دې کې د حیرانتیا هېڅ نشته. دا کارکون به همیشه دغه شانتې ځان را په خپله خوشحالي ورکوي او بل طرف ته به د پاکستان تباهي کیږي. د سوشل میډیا په وجه د پاکستان په دې امپړ او جاهل خلکو کې د دشمنانو هغه سازشونه کامیابیږي چې د خپل ملک عوام یې د خپل فوج خلاف کړل. په دې خلکو کې جهالت دومره زیات شوی دی چې د یو لیډر دپاره وایي چې موږ د خپل پلار نه هم ډز پورته کوو. دا د جهالت انتها ده. د دې سړي په نسبت کې خپل پلار هم نه منل چې مخې ته ولاړې پلار نه هم ډز وباسم د دې سړي په مخ کې. نه خرابېږي. دا سړی